موږ په دې ګروپ کې تقریبا د یو هډګنامه ګروپ یې جوړ کړی و، د په 18 مارچ جوړ شوی و. انشاءالله په دې 18 مارچ باندې د یو کال پوره شي. دې ګروپ مو مقصد دا و چې مې هډګنامې ملګري ما به کتو، لاندې د پبو ملګرو ته به ما کتو، اکبرپوري ملګرو ته به ما کتو. ټول ملګري وبل نه ډېر وقیف و، هغوی به ډېر وبل سره کلاس کارو کوو. وایي موږ په هر یوه یوسي کې ډېر اکټیو ملګري وو، ډېر تکړه ملګري وو. او دی لکه د مطلب یې څنګه یوسي ډګ اسماعیل هیل ته، سپین هاک ته، داسې یوسي شاکوټ ته او یوسي جلوزۍ ته، دی به وبل نه واقف نه و، دی به ډېر کسان وبل نه پېژندو. ما چې راشه یو داسې واتساپ ګروپ جوړ کړ چې پهله خو هغې کې مې وبل نه واقف شو چې یاره دا څوک ته دا څوک ته. هغې نه بعد به ورو ورو مې په مخ کې یو مزل طی کوو. نو الحمدلله کې ټولو ډېر ښه پارټیسیپیشن وکړو، ټولو ښې مشورې وخت سره چې کومې خبرې راغلي، داسې چې سیلاب راغلو نو په سیلاب دوران کې هم دې کې لکه ډېرې ښې مشورې خلکو ورکړې، په هغې کې لکه ډېر فنډونه راټول شو، په هر ځای کې خپلو ملګرو خپل ښه کردار ادا کړو. اوس ورونو اوس چې کوم د موجوده وخت سره د کومې اجنډا ده، لکه مې د کومې خبرې تر غونډ شوي یوه خبره دا ده چې تحصیل په سطحه جوړېږي تنظیم، افیشل تنظیم جوړېږي. نو لکه موږ یوه خبره اورېده چې بهی یوه طرف ته محبوب ده، بل طرف ته ابراهیم شاه ده، څوک څوک دي، لکه مختلف نامې دي، خو مین نامې پکې دغه دوی دي. دا یې مې ورونه دي، دا یې مې ملګري دي، پي ټي آی ملګري دي، دا نه چې مې هغې مخالفت کوو. خو همیشه لکه مې د هډګنامه چې ده نو دا لکه نیګلټ شوي ده، اګنور شوي ده. لکه موږ ټول بس په ځان ناست وو، صرف تنقید کوو او بس صرف تنقید پورې پاتې شو، لکه مخکې مې اواز نه ځي. نو مې